أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم सूरत आले इमरान द्रेम सिपारा 35 नंबर आयत إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني दे दे के दा ईसा अलैहिस्सलाम दा मोर बीबी दा पैदाइश नमक के दा इमरान बीबी हन्ना बिन्त फाकूजा ने मेरे अगे नजर मन लो इमरात इमरान यो इमरान द मूसा अलैहिस्सलाम और द हारून अलैहिस्सलाम वालिद साहब दे दागनुम इमरान इब्न यसहर इब्न काहत इब्न लावे इब्न याकूब द याकूब अलैहिस्सलाम पर औलाद के लिए इमरान खपल नुम दे द प्लार में यसहर दे द निकन में काहत दे द करनी कन में लावे और द लावे प्लार याकूब अलैहिस्सलाम दादा मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम प्लार दे और द्वेम इमरान द प्लार नुम आसान और दे द सुलेमान अलैहिस्सलाम पर औलाद करे दादा बीबी मरियम प्लार दे द ईसा अलैहिस्सलाम निकले नो द बीबी मरियम मोर हन्ना नुंडे हन्ना दागे द प्लार फाकूजा नुंडे नो हन्ना बिन्त फाकूजा द खपले जमाने द रिवाज मुवाफिक नजर मन लो मनख तय करवा वे या अल्लाह जमा पा गेर के चकम बचेरे दामास्ता पनुम्बा ने मनले दुनिया द कार रोजगार नवा आजाद भी
د قید د نکاح نه به آزاد وي او همیشه ستا د کور خدمت به کوي. داسې منښته چې به چا وکړله نو هغې له به الله زوی ورکو. جینۍ به نه وه هلک به نو د دې په زړه کې دا تمنا وه چې ما له به خدای زوی راکړي او هغه به د بیت المقدس خدمت کوي. منښته یې وکړله، وی خدای دا منښته زما قبوله کړه. اخلاص سره یې منښته کړې وه، الله منښته قبوله کړله. خو چې کله د ماشوم د پیدایش وخت راغی نو هلک پیدا نه شو، جینۍ پیدا شوله. غمجنه شوله چې د بیت المقدس خدمت خو جینکۍ نشي کولی، هلکان یې کولی شي. نو ما خو هلک غوستی و خو الله جینۍ راکړله. هر څه چې ده منښته مې کړې ده نو بیت المقدس ته به یې بوځمه. بیت المقدس ته ماشومه په غېږ کې یوړله. الله پاک قبوله کړله. اذ قالت امرأة عمران، هغه واقعات کا چې د عمران بی بی حنا بنت فاقوزه وویل رب انی نظرت لك، اے زما ربا ما منښته کړې ده، نظر مې منلې ده ستا دپاره ما د هغه څه فی بطني چې زما په ګېډه کې وي محررا آزاد کړی شوی وی د دنیا د کاروبار نه، د دنیا د مشاغلو نه، د قید د نکاح نه آزاد وی. فتقبل مني، نو زما دا نظر او منښته ته قبوله کړې زما له طرفه. انك انت السميع العليم، بشک ته اورېدونکی یې، زما اورېدونکی یې، علیم زما په خیال او په نیت باندې او زما په اخلاص باندې خبردارې. یو لطیف طرز کې د زوی سوال کې چې خدای زوی راکړي. فلما وضعتها، هر کله چې حنا بی بی خپل بچی وزیږوله، بی بی مریم پیدا شوله. فلما وضعتها، چې کله حنا بی بی بچی یې وزیږو، قالت نو ویل رب انی وضعتها انثى، اے زما ربا بېشکه ما خو وزیږوله جینۍ، ما نه خو جینۍ پیدا شوله. والله اعلم بما وضعت، الله ته علم دی چې دې څه وزیږول. وليس الذكر كالانثى، دا مخکې کلام د حنا بی بی دی او په دې منځ کې د الله کلام داخل شوی دی. قالت رب انی وضعتها انثى، حنا بی بی اویل اے زما ربا ما وزیږو بچی، زما خو لور وشوله. دا د دې کلام ورپسې اوس د الله کلام. والله اعلم بما وضعت، الله ته علم دی چې دې څه شی وزیږو، هلک او که جینۍ، نو دا الله ته علم دی. اوس الله تسلیم ورکوي چې تا کم هلک غوښتو، هغه هلک کې به دومره خیر او برکت نو، کم چې کومه جینۍ ما درکړه او دې کې به کم خیر او برکت وي. د دې نه به عیسی علیه السلام پیدا کېږي. وليس الذکر کالانثى، نه د هغه هلک چې تا غوښتو په شانتې د هغې جینۍ چې ما درله درکړه، دا جینۍ ته ده په زرګونو چنده بهتره ده هغه هلک نه چې تا غوښته. جمله معترضه د الله پاک کلام منځ کې راغی. الله ته معلوم ده چې څه پیدا شي، د دې جینۍ قدر و قیمت الله ته معلوم دی. ستا خواهش د هلک د پیدا کېدو
خدا جنې د ډېرې اوچتې درجې ده هغه هلک دې جنۍ ته نه رسېده د دې جنۍ ذات په خپله برکتي دی د بیبي مریم ذات په خپله برکتي دی او د دې په وجود کې عظیم الشان مبارک او مسعود بچې عیسی علیه السلام دی وإني سميتها مريم बेशक माँ दे गनुम के खुद मरियम तदे माशूमी नुम मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम बेशक ज पनानी समदे द पारा पता बाने वइन्नी उईज़ुहा बेशक ज पनानी सम ها د بیبي مریم د پاره بکستا په ذات باندې وذریتها او د دې د بچو د پاره پناه نیسم من الشیطان الرجیم د شر د شیطان رټلی شوي نه دنیا کې چې هر څومره انسانان پیدا کېږي نو د پیدایش په وخت کې دا شیطان راچي او یو نوکاره پې ولګوي نو دا ماشوم جاري نو دا دغه نوکارې نه الله پاک عیسی علیه السلام بچ کړی دی او د عیسی علیه السلام نه مخکې بیبي مریم هم څه بچ کړله د بیبي مریم د مور دعا د بیبي مریم په حق کې او د عیسی علیه السلام په حق کې قبوله شوې ده نو د شیطان د نوکارې نه بچ دي د پیغمبر علیه السلام لور بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا د 15 کالو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته واده شوه دغه وخت کې د علي رضی الله تعالی عنہ عمر 21 کاله او فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د 15 کاله وه نکاح خپل پیغمبر علیه السلام وتړله او د نکاح تړلو په موقع باندې قجورې خورې کړلې او صحابه کرام چې کوم موجود هغوی یې خوړلې د نکاح په موقع باندې قجورې نستل چې حاضرین یې اخري دا سنت طریقه ده زمونږ خلک ډېر تاوانونه کوي ډېر تاوان یې کړي وي خو قجورې پکې نه راوړي چې نکاح تړی نو په دغې موقع باندې قجورې سنت طریقه ده دا چوارې قجورې خیر دی پستی دی موسري خو چوارې دی پکې وي نو چې څوک خوري وبه خوري نو چرګان خورئ خو چې ته قجورې مو نه خوړئ پکې نورې شیرینیانې هم خورئ قجورې دي نو سنت طریقه باندې عمل وکړه قجورې به راوړې پکې د پیغمبر علیه السلام د خپلې لور بیبي نکاح وتړله او بیا رخصتي وشوله نو ماسخوتن پیغمبر علیه السلام فاطمې بیبي کره په خپله ورغی نو فاطمې بیبي ته یې ویل یو پیاله کې اوبه راوړه نو اوبه یې راوړلې هغه یې تم کړلې او داسې په لاس کې چونکې واغېستلې مخامخ یې په فاطمې بیبي ترمچا کړې بیا یې شا کړه نو په شی وله لږه ترمچا وکړله او علي رضی الله تعالی عنہ ته هم ترمچا وکړله دی پې دم واچو او بیا فاطمې بیبي ته هم دعا کړې ده او علي رضی الله تعالی عنہ ته هم دعا کړې ده نو څه دعا یې ورته وکړله اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم یا الله ز پناه نیسم د بیبي فاطمې د پاره بکستا په ذات باندې وذریتها او د دې د بچو د پاره هم من الشیطان الرجیم د بیبي مریم مور چې څنګه دعا وکړه بیبي مریم او د هغې بچو ته دغسې دعا پیغمبر علیه السلام خپلې لور فاطمې بیبي او د هغې بچو ته کړې ده
او بیا دقه سے دعا علی رضی اللہ تعالی عنہ ته اوم کړی ده. نو د پیغمبر علیه السلام دعا به ډېره قبلېدونکې وي که د حنا بیبي دعا به ډېره قبلېدونکې. ظاهره خبره ده زمونږ د پیغمبر علیه السلام دعا ډېره قبلېږي. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول من دعاء امرأة عمران. نو د پیغمبر علیه السلام دعا د فاطمې بیبي په حق کې ډېره قبوله ده. د فاطمې بیبي اولاد هم خدای د شیطان نه بچ کوي. وإني أعيذها بشک ز پناه نیسم د دې دپاره په تا باندې وذریتها او د دې بچو دپاره هم پناه نیسم په تا باندې من الشیطان الرجیم د شر د شیطان رټلی شوي نه. فتقبلها ربها پس قبوله کړه دې لره رب د دې بقبول حسن په ښه قبلولو سره. وانبتها نباتا حسنا او زرغونه کړه دې لره په ښایسته زرغونې سره. عیسی علیه السلام غوندې هستي پیدا شوله. وکفلها زکریا او پرورش د دې وکړه زکریا علیه السلام بیت المقدس ته دا نظر او منښت یې په غېږ کې یوړله او منجوریان او خادمانو ته آواز وکړ وی دا نظرګوټې قبول کې نظرګوټې قبول کې. نو ټول راغلل او دا نظر او منښت یې واغېستله. وی دې منښتې ته قبلولو ته هر سړی تیار و. وی دغه وخت کې 20 خادمان د بیت المقدس وو او د بیبي مریم پلار متولی د بیت المقدس و خو د دې د پیدایش نه لږ غوندې مخکې هغه وفات شوی. امام و د بیت المقدس امام و. نو هر یو خادم دا شوق کو خواهش یې کو چې د خپل امام دا بچی به زه والم او زه به یې خدمت وکړم. نو زکریا علیه السلام را مخکې شو وی دا به زه واخلم. زه حقدار یم او د حقدارۍ وجه مې دا ده چې د دې ماشومې ترور زما په نکاح کې ده. نو څه مور او څه ترور د خپلې مور د غېږې نه به راشي نو د خپلې ترور غېږې ته به راشي. ترور یې ما سره نکاح کړه. وجه د ترجیح دقه ده چې مال یې راکې ترور یې را سره ده. وی نورو خادمین یې وی چې نه درکو یې نه. قراندازي به پې کوو چې د چا په قراندازۍ کې راوخته نو بس د هغه شوله. نو قراندازي شروع شوله. څرنګه قراندازي به کوي وی دې ټولو سره قلمانو. نو قلمان یې واغېستل چې په هغې قلمانو باندې به دوی تورات لیکو. په نهر اردن کې به دا قلمونه واچو. نو چې د چا قلم ډوب شو هغه قراندازۍ کې ګټه ونه کړله. د چا قلم چې د اوبو په سر پاتې شو نو بیبي مریم د هغې کس ده. نو چې قلمونه یې اوبو کې واچول د زکریا علیه السلام قلم د اوبو په سر پاتې شو نور ډوب شو. نو دا د زکریا علیه السلام شوه. یا قلمان به په اوبو کې واچولی شي نو د اوبو د چلن سره چې د کم قلمونه مخکې لاړل نو د هغوی نه قراندازۍ کې ماشومه ونه رسېده او د چا قلم چې په بره باندې لاړه نو بیبي مریم به د هغې وي. نو د زکریا علیه السلام قلم د اوبو د چلن نه مخالف په بره طرف باندې لاړه نو بیبي مریم هغه ته حواله شوله. وکفلها زکریا پرورش وکړه د بیبي مریم زکریا علیه السلام. زکریا علیه السلام دا ماشومه واغېستله
او په بیت المقدس کې یو کمره وه، په هغې کمره کې دی ساتله. نو دې له الله پاک ښکلی رزق ورکو. کمرې ور به بهر نه بندو چې زکریا علیه السلام به ورغی، بې موسمه میوې به په دې کمره کې دننه پرتې وي. رزق ول الله پاک ورکو. اوس دا رزق بی بی مریم ته چې ملاوېدو نو دا ظاهري رزق هم خوراک څښاک بې موسمه میوې ملاوېدې، او علمي روحاني رزق پکې هم علم بم الله پاک ورکو. نو قسم قسم برکات زکریا علیہ السلام د بی بی مریم ولیدل، بار بار یې ولیدل. نو د ډېر تعجب نه ورته وایي انا لک هذا، دا رزق تاله د کمې راځي؟ هغې ورته هو من عند الله، دا الله د طرفه راځي. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هر کله چې داخل بشو بی بی مریم ته زکریا علیہ السلام محراب تا عبادت خانه تا، وجد عندها رزقا، دې سره به رزق بیا موندو، مختلف رزقونه، میوجات هم، روحانی رزق، علم. قال یا مریم انا لك هذا، زکریا علیہ السلام ورته فرمایل یا مریم انا لك هذا، اے بی بی مریم دا رزق تاله د کم ځای نه راځي؟ قالت هو من عند الله، بی بی مریم ورته وویل دا رزق ما ته د الله د طرف نه راځي. دا میوجات دا علم چې ما له راځي دا بس د الله د طرف نه را روان دی، د قیاس او د ګمان نه بالاتر خبرې دي، الله را لرالیږي. ان الله يرزق من يشاء، بشک الله پاک رزق ورکوي من هغه چاته یشاء چې د الله خوښه شي، بغیر حساب و بې قیاسه، دې کې قیاس نه چلېږي. هنالک دعا زکریا ربه، زکریا علیہ السلام چې بې موسمه میوې ولیدلې، زړه کې یو شوق را پیدا شو، خدای بی بی مریم له بې موسمه میوې ورکې، نو مالم بې موسمه د زړه میوه راکه بچي. بې موسمه میوې وغوښتله. دغه وخت کې د زکریا علیہ السلام عمر 120 سال، شپږ شلې کاله عمر و. او د بی بی عمر دوه کم سل کاله و، دوه کم سل کاله د بی بی عمر دی، او 120 سال د زکریا علیہ السلام عمر دی، او تر دې وخته پورې بچي نه شوي، او دا ویښته تک سپین ځلېدل، چمک یې کو. نو زکریا علیہ السلام وی یا الله عمر مې دې حد ته رسېدلی دی چې ویښته مې ځلېږي، چمک کوي. او اډوکي مې اوچ کړس دي، واشتعل الرأس شیبا، ویښته مې د ډېر سپینوالي نه شغلې کوي. او وهن العظم مني، اډوکي چې دي نه هغه م راسته شوي دي، اډوکي مې بوډاګان او راسته راسته دي. او بیا هم سوال کومه، وایي داسې په پټه پټه یې دعا کوله، په زوره نه. اوس به خلک وګوري چې دې بوډا ته ګور، دی په دې وخت کې زوی غواړي. اوس به راپورې خلک وخاندي. نو پټ آواز یې کړی، اذ نادا ربه نداء خفیا،
پکم وقت چې آواز یو که خپل رب ته نداء خفیه په پټ آواز باندې د شپې تیاره ده خلوت کې دی دعا کوي نو په پټه پټه دعا کوي رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا پروردگارا کرم سا پسوال کتانا محروم شوی نیما نن سوال کوما محروم میں مکے سوال میں قبول کا بی بی مریم لا بی موسم میوے ورکے مال بی موسم میوے رکھا بچے غواری هنالک دعا زکریا ربہ پر مقام کے دعا اکرل زکریا علیہ السلام دخپل رب نے اغسل قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبہ قال وی فرمائل رب ایزما ربا هب لی من لدنک را ابخراک مات من لدنک دخپل جانبنا ذریتا طیبہ اولاد را لراکی خپاکیزا انك سميع الدعاء بشكت اوریدن کی دا دعائی پیغمبر دے او دا اللہ نا بچی غواری نو دا بچو سوال خدے غوار دا خلین بچی اللہ سر کمی نشتا نا امید کے گا ماں ہر عمر کی چی بچی دی نشتا نو خدای نے بچی وغوارا اللہ بدر کی نا امید کے گا ماں او کنا بچی نشتا نو بچو دا پارا بچی وغوارا نوسی دا خدای نا وغوارا کہ خدای نوسی راکا وہ چی سوال کہنا گوری دا سے موہ چی خدای زوی راکی نو مطلقاً سوال مکہ وطا وائی چی خدای بچے راکی خو نیک بچے راکی چی دا نیک سوال دے نرے کرے او تو خدای زوی راکی او دا سے زوی در کی چاگا بیاتا وی تکی او کنزی دی او بیزت تکی نو سبب پیو کی نو نمگڑ سوال دا خدای نمکہ وا پورا سوال کوا یو سڑیو دا اگا بچی لو ہر چاہتا بے دعا راتو کا ڈاکٹرانو اسیمانو تیموے علاج را لوکے سنو چاہوتے بیت اللہ تلار شو دا حجر اسود پخوا چودرے گا او دا اللہ نوگو علا خدای بزوی در کی نو بس حج للارو او التے حجر اسود پخوا کی سوالو کو یا اللہ یو زویرہ دا نمگر سوالے کو یو زوی او دا خسری تو بے پکیارو سکی نہیں آدھو کہ خدای خزوی را کرا لنے کمالا نیمگر سوالے وکر چراغ خدای ورزوی ورکو نیازبین ہر قسم گڑوڑ کارونه شروع ہر څوک به په ګیله راتلل ګیلې به کولې او دی به پلار راغی ځمکه ما پسې ولیکه دا جایداد ما پسې ولیکه او ته بچیه ستا دي زه پې څه کومه هم ستا دي تا ته پاتې ورته ویې ما پسې ولیکه چې زه یې خلق کړم چنګ رباط یې کړم پلار یو ته مینت کوي بل ته چې ته ورته ووایه ستا ملګری دی ستا به ومني خو ستا څه ورته ووایه یارانو دوستانو ته خو سړیتوب پکې نه راته یو سړي ورته ډېر نصیحت وکړی چې ګوره ته نه وې نو دې پلار ستا دپاره دې حج له لاړو د حجر اسود په خوا کې سوال وکړو نو ته خدای ورکړلې حجر اسود په خوا کې سوال قبلېږي ښه وایي دغلته سوال قبلېږي بیا بس جوړ راغی زه په زړه کې خو بل خیال دی پلار ته وایي بابا وایي ما له د حج داخله وکړه پلار یې خوشحاله شي چې سړیتوب پکې راغی حج لځي زر زر یې پیسې ورکړې د حج کار یې وله وکړه دی چې د حجر اسود خوا ته ورسېده ویې خدای چې کلي ته ځم چې دا میلو مړي پلار یې یادو ویې د دې پلار نه مې خلاص کړه چې راغی پلار یې مړ شو نو ته د خدای نه داسې سوال کوې چې خدای ما له داسې بچې راکړه چې اخر کې تا نه ټول جایداد هم غواړي او د بیت الله په خوا کې
پلار لګېدلې زوی یې غوښتلې زوی لګېدلې د پلار پناه غواړي داسې بچو نه دی خدای ټول مسلمانان بچي داسې بچي د خدای کافرو له ورکړي چې دا کافران وټکوي نو چې سوال کوې نو د خدای نه پوره سوال وکړه خدای نیک بچی راکړه نو نیکان بچي غوښتل دا د پیغمبرانو سوال دی د نیکانو بزرګانو سوال دی نو زکریا علیہ السلام سوال کوي رب هب لی من لدنک ذریة طیبہ اے رب است ما تراو بخد خپل جانب نه راکې ما ته ذریة طیبہ پاکیزه اولاد نو پاکیزه اولاد غوښتل سنت الانبیاء سنت الصالحین بل آیات کې الله فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه پیغمبر علیہ السلام انبیاء کړي دي بچي الله ورکړي دي نو دغه شانته دا نعمت پخوانو پیغمبرانو ته ورکړی شو ولقد ارسلنا رسلا من قبلك فتحقیق سره موږ را لېږلي دي پیغمبران ستا نه مخکې وجعلنا لهم ازواجا وذريه من هغه پیغمبرانو له بیبیانې ورکړي او بچي وله ورکړي نو بچی غسل د پیغمبرانو کار دی او بچی او انعام دی الله پیغمبرانو صالحینو له ورکړي اوس که یو بنده وي چې بچي مه راوړه ډېر بچي نه دي پکار نو دی د فطرت خلاف بغاوت کوي الله وی بچی روڑے پیغمبران وی بچی روڑے او دا نور خلق وی بچے دو ہی اچھے بس دو بچی پکار دی نچے دو بچی پکار دی دا دا کرکری دو بچی شو چه توقعی پراغ پلاڑا مرشو نو بس بیالا کرکلو کی چرگی تخ تخ کوا گردنا گردن نور حاصل نشتم ختم شوی نو بچی دیر غواړه د خدای نو د رزق ذمہوار الله دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نکاح اوکے او بچی راوړه النکاح من سنتی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نکاح کول زما طریقه ده فمن رغب عن سنتي فليس مني هغه څوک چې مخ واړي زما د سنتو نه فلیس مني هغه زما په طور طریقو باندې نه دی مخکې فرمایي وتزوجوا ودنو کې بیبیانو کې فإني مکافر بكم الأمم زه به ستاسو په کثرت باندې په نورو قومونو باندې فخر کوم چې زما امتیان زیات دي بیبیانو کې ډېر ډېر بچي راوړی چې زما امت ډېر شي نو په نورو امتونو به فخر کوم په جنت کې به شپږ شلې صفونه دي نو اتیا صفونه یوازې د پیغمبر علیه السلام د امتیانو دي او څلوېښت صفونه د باقي مانده ټولو پیغمبرانو په شریکه دي په جنت کې هر ځای کې چې درې کسان نو دوه به پکې د پیغمبر علیه السلام امتیان دي دا یو به پکې د بل چا امتي وي نو پیغمبر علیه السلام د امت په ډېروالي فخر کوي په خانداني منصوبه بندي مه کوه د دې ډېر خراب اثرات دي دا کافر قومونه د مسلمانانو ملکونو ته دا علاج را مخکې کوي په مختلفو نومونو په مختلفو طریقو باندې خو خپل ملک کې دغه طریقه اډو رایج کوي نه د کافرو ملکونو کې هغوی بچي راوړی په هره طریقه چې خو ډېر ډېر بچي راوړی او د مسلمانانو ملکونو ته یې مه راوړی چې د مسلمانانو تعداد کم شي او د کافرو تعداد زیات شي نو چې مسلمانان ډېر نو جهاد به ښه کوي واعدوا لهم ما استطعتم کافرو خلاف طاقت پیدا کې دا بچیم طاقت کې ډېر بچي راوړی
مخکې الله فرمایي والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرة اعین. والذین یقولون اغا خلق چوئی ربنا اے زمنگ رب هب لنا من ازواجنا را اوبخ منگت زمنگ دا بیبیانونا و ذریاتنا زمنگ دا بچونا قرة اعین دسترگو یخوالی. دسترگو یخوالی سشیره چی دا بچی دیم عبادت کئی و دا بیبی دیم عبادت کئی نسترگ بدی یخی و بدی خوشحالی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل مور راوسته ماشوم د لسو کالو پیغمبر علیه السلام ته ورمخکې کوي دی ماشوم خادم ګوټي ته د دعا وکړه. پیغمبر علیه السلام دعا کې اللهم اکثر ماله وولده یا الله دله مالم ډېر ورکه خو بچیم وله ډېر ورکه. اکثر ماله مال وله ډېر کا. نو د خلکو باغونو په کال کې یو ځل میوه کوله. د انس رضی الله تعالی عنه باغ به دوه ځله میوه کوله. واکثر ولده بچی ولا ډېر کا. یو ځل طواف کېده نه داسې ښکلې ښکلې هلکان زلمي ګڼ کسانو روانو طوافونه یې کول. نو یو کس وی دا هلکان داسې یو شان دي ډېر ښکلي چې دا څوک دي. نو اړخ ته یو جینۍ ولاړه وه هغې ورته دا زما رونه دي زه د انس رضی الله تعالی عنه لور یم دا 125 بچي ده انس رضی الله تعالی عنه دي. پنځه د پاسه شپږ شلې نو بس تاسو خو یې دوه پکار دي. نو انس رضی الله تعالی عنه له خو خدای 125 بچي ورکړل. څه به خوري خدای به ورکوي ته خو نه ورکوې ته خو یې رازق نه. وبارک له فيما آتیته یا الله دله برکت واچې هغه څه چې دله دې ورکړي نو برکت پکې واچې. مال کې م وله برکت واچې نو بچو کې م وله برکت واچې. نو زکریا علیہ السلام بچے غوثے دے. هنالک دعا زکریا ربه پدغه مقام کې دعا وکړه زکریا علیہ السلام غوښتنه وکړه خپل ربنا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اے رب راو بخی ماتا د خپل جانبنا پاکیزه اولاد را لوا کې انک سمیع الدعا بشکت اوریدن کې د دعای قبل اون کې د دعای زما دعا قبول کې. فنادته الملائکة پس آواز ورکړه ته فرشتو وهو قائم دی ولاړو یصلي فی المحراب خپل عبادت خانه کې منځ کو. فرشتو ولا آواز ورکړه خوشخبری ورکړي ان الله یبشرک بشک الله تعالی زیر درکې دعا دې قبول شوه. یبشرک زیر درکې تا ته بیحیا فیحیا علیہ السلام سره مصدقا بکلمت من الله دې به تصدیق کوونکی وي بکلمت من الله د یو کلمې د الله د طرفنا. دې به د عیسی علیہ السلام تصدیق کوي. عیسی علیہ السلام بغیر د پلاره پیدا کیږي. نو یحیی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې دا پیشنګویي ورکړله چې عیسی علیہ السلام به پیدا کیږي او پیغمبر به وي. فنادته الملائکة پس آواز ورک زکریا علیہ السلام ته فرشتو وهو قائم دی ولاړو یصلي فی المحراب منځ کو په عبادت خانه کې بان الله یبشرک بشک الله تعالی زیر درکوي بیحیا فیحیی علیہ السلام سره مصدقا دی به تصدیق کوونکی وي گواهی کوونکی وي بکلمت د یو کلمې من الله د الله د طرفنا. د عیسی علیہ السلام تصدیق کوي. وسیدا وحسورا دی به سردار وي دا صفت د یحیی علیہ السلام دی. وسیدا دی به د قوم کې سردار وي وحسورا او دی به د بیبیانو نه منع کړی شوي وي. ښه جب جوړ وي دا نه چې بدن کې به نقصان وي بیبیانو ته به نه ورځي. خو آخرت ته دومره زیات فکر او دنیا ته توجه نه راتله.
ونبيا من الصالحين دي بنبيوي او دا صالحان نيكانو خلق نبوي. قال رب أنا يكون لي غلام. زكريا عليه السلام خو یقین دی چې خدای بزوی راکي، هغه طریقه غواړي چې خدای څنګه بزوی راکي. ما بزوان کې اوس نزوی به مې کېږي که زه به داسې بوډا یم. قال رب أنا يكون لي غلام، و ای زما ربا څرنګه به زما بچی کېږي. وقد بلغني الكبر، په تحقیق سره رسېدلی دی ما ته بوډاوالی. وامرأتی عاقر، بی بی می شنډه ده چې پیغله وه نو بچي نه راوړل. اوس خو بوډۍ 250 کالو واله ده، اوس به څنګه بچي راوړي. قال كذلك، الله ورته فرمایل ته به همدقه رنګې بوډایې، دا ښځه به دې بوډۍ وي، شنډه به وي، خو بیا به هم بچي راوړي. كذلك الله يفعل، همدارنګې الله پاک کوي ما یشاء، څه چې غواړي. قال رب اجعل لي آية، وی الله مال یو نشانی مقرر کا چې ما ته معلومه شي چې حمل برقرار شو، خوشحاله بشم، نو خدای علامه راته وښیه. قال آیتک الا تکلم الناس، وی علامه ده دې به ستا دپاره دا وي چې ته به خبرې نشي کولی خلکو سره 3 ایام، 3 ورځې به ته خبرې نشي کولی. الا رمزا، مگر په اشاره باندې، نو پوه شي چې حمل برقرار شو. واذكر ربك، یاد وخت خپل رب کثیرا، ډېر ډېر. وسبح، پاکي بیانوه، بالعشي والابکار، په بیګا او په سبا کې. ماښام هم ذکر کوه، سبا هم ذکر کوه، هر وخت ذکر کوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.